د جوریج واقعه تاسو اوریدلې وی هر وخت په عبادت باندې ولاړو په یو عبادت خانه کې یو ورځ مور را الله وته یا جوریج आवाज یې وته نو دوی ویل چې یا الله ستا بندګۍ ته ولاړم او بل طرف ته د مور حکم دی حالانکه دا عبادت د نه پېلو نو ایسته د مور جواب ورنک دوی مورد د مور بیراله به دا په منځه ولاړو به جواب ورنک د درېما بیره مور بیراله به د आवाज وکړه دولې جواب ورنک د مور او د بدې درېما بیره ویلي اللهم لا تمته حتى ينظر وجوه المومسات یا الله دل مرګ مراولي تر دې چې دا د زناکارو زنانو شکلونه ویني دا خو زما د شکل لحاظ نه کوي ما ته نه ګوري یا الله د زناکارو شکلونه ویني وې د بنی اسرائیلو کې د عبادت مشهور شو د یو بدکار زنانه رااله وی ویلې چې تاسو دته بزرګ وي زدل د بزرګي ختموم نو د عبادت خاني ته رااله او ډیر خسته لباس او ډول کړو او د ډیرې سیری پیخي وګړي خدای الله کار دې د کې دا بندګي صفاتو چا کې چې مخکې نه د بندګي صفات وي هغه بد چې ګناونو او فتنو کې به الله ساتي مثال یو سړی چین جاپان ته لاړ هیڅ څوک نشته یوازې کمره ده پیسې مو سره ډېرې مسافر هم دی او ځوان هم دی او دغه کمرې ته زنانه رااله په خپله خوښه نو دې انسان کې مخکې نه کوم خیر و کومه نیکي پکې وه کومه د الله یره پکې وه هغه عمل را لګېږي د انسان د ګناه نه منع کوي او کنه مخکې نه د نفس کې خباثت ګندګي وا مرداري پکې وا نو به د لمدو خټو د پاره وی لګي وبدارو دې د وجه نه زما عزتمند امام شافعي رحمه الله نه دا نقل لي وې زنا چې دا قرض دی کچې ته زنا دی وکړه ستاد کور نه بلا قرض ادا کی نو کله چې یو مسافر سره دا غمی چیرې دا قرض یو سبا زده سي ذلیل کېږم ولې د بل چا لور خور ته بس پک نظر ګور یو مسافر وای ما یو ملک وخت تیر کو و یو شپه مې دی بهایي تړو شي یو کلب طرف ته لاړم چې کله دې کلب ته نږدې شوم به ته میړه کې بس یې را واپس وای کله چې یو موده پس کور ته رالم نو خپل بیبي ته وی چې څه حال در باندې تیر شوی وای بالکل صحیح حال څه مشکل نو خو صرف یو شپه نیمه شپه دروازه چې وټه کېدله او چې زه دې دروازې ته راویدې شوم بې ته څوک ایستلاړ نو دا کس پوهه چې دا زما عملو ما الته د زنا او ګناه اراده وکړه دلته زما اهل د بل چا غلطه اراده وکړه ما رجوع کړ واپس شوم الله زما د اهل حفاظت نو کله چې یو مؤمن بنده پړه کې دا سیروي هغه به د دې فتنو نه الله ساتي او جوړې خو به ډیر عبادت د الله بندګي او تقوا داسې او سیز دې زما عزتمندو چې ګناونه داسې سیزي داسې او داسې د ګناونه سړی ساتي لکه یو سړی چې په یو پنجره کې بندي دا خو زمونږ دی ولونو کې هغه د الله یره کمای هغه د تقوا غ دیو مړی هغه د الله د نور او د رڼا هغه شمه بګی مړش نو جوړېج د خزي ته اس توجه ونکړه دا سی خیال کولې کې نیاس یو خره ده دې زنانه سوچو چې دا خو زما په دې دام کې نه کې اندرازي د دې عبادت خانه خوا سره به یو شپل کې راته ګډي بزی به سراول نو دا زنانه چې شپل کې ته ورله بس هغه وس زینا یو څو مې چې تیرو شي ماشومې پیدا شي دا ماشومې راوړو د دې عبادت خانه خوا کې خو
او خلک راجمع کړل چې راشي جوړېش ته تاسو بزرګ وي او دا دې زړه گوي کوم ما سه زنا کړو دا بچي د دنه پیدا دي دا خلک رااله او د عبادت خانه او لورانه کړه او دا سی په سپیړو مپیړو مو او د سی ویلې چې کار د بزرګۍ کې او مینس کې درکې فساد دي نو دا غریب ډیر زیات خپش او خيار خلک چې عقلمن او خپل نقصان مخې ته کوي چې ما کې بد څه نقصان نو دوی ته ویلې چې ما فریضه زه یو 2 رکعات مونږ وکم بعضی روایتو کې دي چې 2 رکعات مونږ او یاد ده چې د الله نه دعا وکړه او دې ماشوم دې نوم لیدل شي ګوته ورلا او ته وی چې ماشوم وي او من ابا کفلار دې څوک دې نو د یو ګنټي یا د یو ورځې ماشوم دې هغه ویل فلان الراعي فلان کې شپن کې خلق شي او आवाज واوري د ماشوم چې دومره وړو کې ماشوم خبرې کوي ډیر زیات حیران شو او د کرامت متکارش نبی وته ویل چې د عبادت خانه بدل د سرو زرو جوړ هغه نه مغه